څو پورې چې د وابډې محکمې دغه د مونږ په دې میټینګونو کې او د انتظامیې سره او د اکشن سره ډېر نږدې پاتې شو هم په دا لوډ شیډینګ د مسلو باندې چې کوم دی هغوی سره کېناستو د دې وابډه چې کومه ده هغه بالکل تباه ده لکه څنګه د خلکو تنخواګان نشته دوی سره وسایل نشته دوی سره د ګاډو تیل نشته نو مطلب دا چې که دوی ته ووایي چې یاره ټریپینګ دی یاره بجلي دغه د بره نه کمه راځي ګریس سټیشنو باندې لوډ دی د دوی هغه وابډه چې کوم ده همغه شانتې بد انتظامي ده همغه شانتې دغه دی او تر څو پورې چې زمونږ د خان تعلق دی د هغې وخت حالاتو کې دی کې فرق دی هغې وخت دا هر څه چې کوم دی موجوده حکمران چې کوم دی که نه چې کوم حکمرانی کې په دې ملک دا په مرکز کې او که دا په صوبه کې نو دا ټول هر څه چې کوم دی د حکومتونو او دا دغه چې کوم دی نو دا ریلیف او د خلکو ته دا کوم مراتب دا خو حکومت ورکوي وله که نه نو هغې وخت کې که تاسو وګورئ ملي مشر عطا احمد خان شیرپو وزیر اعظم پاتې د دې صوبې خو هغه تاسو ګورئ ترقیاتي کارونه به کېدل په دې خپل تحصیل کې تاسو وګورئ په دې تنګي تحصیل کې وګورئ په دې 410 تحصیل کې وګورئ چې څومره ترقیاتي کارونه چې کوم دی نو شب قدر کې وګورئ که هغه د ګیس په مد کې دي که د سکولونو دي که د کالجونو دي که هغه د روډونو دي نو څومره زیاته ترقي هغې وخت کې چې کوم دی وګورئ تاسو بیا په دې صوبه کې وګورئ او یوازې د عطا احمد خان شیرپو د وخت نه که موږ دغه شان لږ وروسته نور هم لاړ شو د حیات محمد خان شیرپو ترقیاتي کارونه چې کوم دي شهید د هغه ترقیاتي کارونه چې کوم دي اوس هم خلک یادوي په دې ملک کې او په دغه کې مختلف غټې غټې دغه چې کوم دي منصوبې دا اوس هم یادوي خو دا دلته چې دا اوس کوم حکومت دی نه له حکومت کې د دې لپاره اوټ ورکړو یو ځل یې اوټ ورکړ چې یاره موږ عمران خان راخلاصو او نوی پاکستان جوړو نو عوامو نه اوټ واخیسته په دویم ځل چې کوم دی نو ورته یې چې یاره موږ عمران خان ازادو نو بیا د عوامو نه اوټ واخیسته نو موږ ورته ټیک ته زموږ د هغې لیډر چې کوم دی نو دا د هغې حق دی چې دغه دی خو نن د هغوی خپله کارکون چې کوم دی نو مایوسه دی نن چې د دوی ایم پی د دوی ایم این ای خاص کر د دوی د صوبې ایم پیګان کم مراد په صوبه کې په اسمبلی کې غواړي دا ګوره دا دومره غریبه صوبه دا دومره ځپلې شوې صوبه دا دومره د دهشتګردۍ شکاره صوبه دا دومره پاسمانده صوبه چې نن دوی وایي موږ سره خلکو تنخواګانې نشته موږ خلکو تنخواګانې نشو ورکولی ترقیاتي کارونه دلته نشته نو په دې حالاتو کې د دوی ایم پیګان چې کوم دی نه دومره مراد غواړي دا د منلو خبره ده نن د عوامو اعتماد په دې ختم دی نن د خپلې پارټۍ کارکونانو په دې باندې اعتماد ختم دی او انشاءالله موږ دا وعده کوو چې څنګه چې زموږ د ملګرو ووایي چې د ملي مشر عطا احمد خان شیرپو په قیادت کې که دا پښتون قام یو ځای شي او د هغه مټې مضبوطې کړي او د قومي وطن پارټۍ مټې مضبوطې کړي نو موږ د پښتنو ته د عوامو ته دا اپیل کوو چې راشئ د قومي وطن پارټۍ د جنډې لاندې ودرېږئ انشاءالله تعالی دا پښتون قام که د دې بحرانونو نه او د دې مصیبتونو نه وخېږي دا یو صرف واحد عطا احمد خان شیرپو دی که د دې پښتنو ترقي کېږي که د پښتنو له امن راځي دې خاورې ته دا صرف د دې حل چې کوم دی نو دا قومي وطن پارټۍ سره دی